آیا مونږ ته چې کله بیلنس ختم شي او مونږه د کمپنۍ والا له هغه 20 او 30 روپۍ رلو، نو آیا په دې کې سود شته او که نشته؟ السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری شکیل خان. مونږ ته چې کله بیلنس ختم شي او مونږ د کمپنۍ والا نه سټار 0 شروع او مونږ ته فری پیسې راکړي، نو په دې کې سود شته او که نشته؟ ډېر خلک هغه پیسې نه رالي او په دې سوچ کې دي چې په دې کې سود دی. نو د دې مولانا صاحب د خولې نه بیا اورو چې په دې کې سود شته او که نشته. د ټول حقیقت ویلی دی. نو راځئ د ده دا ویډیو وګورئ. زه ستاسو ډېر ټایم نه خراب کوم. کله پیسې ختمې شوې، موبایل باندې تا ټلیفون کولو، په دې ټیم کې موبایل کې بیلنس ختم شول، نو په دغه ټیم کې ته په دې موبایل کې نورې پیسې درته وایي چې یاره قرضه واخله، نور بیلنس به درکو. په هغه بیلنس باندې 15 روپۍ دوی ورکوي او بیا اضافي څه چارجز پې اخلي. آیا دا چارجز په سود کې راځي او که نه راځي؟ ورونو دا یو مهمه مسله ده او ډېره ضروري خبره ده او ډېر خلک پې د ځانه علما جوړ کړي دي، د ځانه مفتیان او قاضیان جوړ کړي دي او فتوی لګوي چې سود دی او دا شی دی او هغه دا شی. خو اسلامي نقطه نظر باندې اسلامي د غټو مدرسو فتوی په دې باندې موجود دي. هغوی دا فرمایي چې ته کلم په موبایل کې قرضه راواخلې، دا 15 روپۍ بیلنس راواخلې او هغه بیا تا نه پې 18 یا 20 روپۍ کټوي، نو دا په سود کې نه راځي. او هغوی دا وایي چې سود کې ځکه نه راځي اگر چې تا طرف نه پیسې دي خو د کمپنۍ طرف نه تا ته پیسې نه میلاویږي. یعنې کمپنۍ طرف نه تا خو ټیکو تا نه 18 روپۍ کټ کړې یا 20 روپۍ کټ کړې د 15 په ځای باندې، خو کمپنۍ طرف نه خو تا ته څه پیسې نه میلاویږي بلکې سرویس درته میلاویږي. تا ته دا میلاویږي چې تا له موږ دومره منټه درکړل، ته په هغې باندې مخکې خبرې وکړه، ته دا موبایل استعمال کا، ته کال کولی شي، ته میسج کولی شي. نو چونکې هغې طرف نه سرویسز دي او دې طرف نه بیلنس دي، نو لحاظه دې ته سود نشي ویلی بلکې دې ته اجاره ویلی شي. اسلامي او د فقهي کتابونو کې دې ته اجاره یي. نو چې کله د اجارې مسله شوه لحاظه دا سود او ناروا نه شول، نو بالکل چې کله په موبایل کې بیلنس ختم شي او ته په هغه موقع باندې قرض بیا راواخلې او هغه مطلب یې چې 15 روپۍ په ځای باندې 18 کټ کوي، نو دا په سود په زمره کې نه راځي. الله پاک مو ډېر خوشحاله او کامیاب او کامران کا. آمین.